زموږ دا ویډیو خاص کر د شوګر د هغه بیمارانو د پاره د کم چې د شوګر دوايانې استعمالي او په وجود کې ښه روغ او بهتر ارګن نه ویني، یعنی وجود کې انتهایی کمزورتیا محسوسوي. موږ اکثر دا خبره کوو چې موږ د شوګر نه موږ د لبلبې علاج کوو، او زموږ د شوګر په علاج کې د ټول نه غټه د فائدې خبر دا وي چې بیمار دا غني په پهلنۍ میاشت کې چې مخکې زما کې ناراستیا ډیره زیاته وه، مخکې زما په وجود کې کمزورتیا ډیره زیاته وه، مخکې زما کوم مردانه طاقت دی هغه خراب و، زما چې کوم خواهشات هغه خراب و، زما چې کوم د زندګۍ هغه خوند مزه وه هغه بالکل ورکه وه. یو کار به مې وکړو بل کار ته به مې ملا ماته وه، که چېرته مړی ژوندی به راته راپه غاړو نو د زړه زور مې دومره نه و چې ما به هغه مړی ژوندی کړی وي. نن سره یو ډېر خوږ مشر ناست دی، د دې شوګر و، زموږ د علاج سره د دې شوګر ډېر زیات بهتر شوی دی. موږ دا نه و چې د دې شوګر مکمل ختم شوی دی یا شوګر مکمل نارمل شوی دی، خو د ده چې وجود کې کوم نارمل حالات کوم راغلي دي هغې باندې لږ غوندې دې سره ډسکشن کوو. څنګه خپل ځان څنګه محسوسوئ؟ مخکې ډېره زیاته کمزورتیا وه، نن وجود څنګه دی؟ وجود نن داسې دی چې به ډنډه دی، لکه هغه ځوانۍ ته دوباره لاړلې. ځوانۍ ته هغه زه یم چې ګونې به زه اوس د اتلسو کالو یم، نه په کار ستړی کېږم او بس نه مې خپې خوږېږي او زه مې هم نه خوږېږي. ماشاءالله مخکې به دوايانې مې استعمالولې، لکه که تاسو وګورئ نو دې سره دې چې کومې دوايانې استعمالولې نو په هغه دوايانو کې دې سره اوس هم دا دی. زه به دومره ویم چې لکه دا خاص کر د دلته د سره میډیسن دا ګټریل چې دی نو د استعمالولې به، او د دې باوجود چې دی نو د په وجود کې کمې کمزوریانې وي هغه انتهایی ډېرې زیاتې وي. لکه د دې څنګه وینا وکړله چې یاره غر ته به نه شو تللی، ته لږ ووایه څنګه چل بو؟ غر ته به نه شو مطلب چې لاړم معمولي لږ زیاته به وختم سالنډی به راباندې راغی، سالنډی به بس کې به ناستم، اوس غر ته هم وخېږم او بیا هم کېنم نه بس په منډه یم پوره 2 غنټې په یو ساعت ورزش کوم، څه پروا مې نه راځي. ماشاءالله زبردست زبردست. مطلب دغه شوګر چې کومې میوې به تا ته میلاو وي چې ناراستیا د وجود کې مې د زړه زور نشته دی، ذهن مې کمزوری شلو، یاداشت مې کمزوری شلو، مړي ژوندي به دې نه شو کولی، هغه څنګه دي مړي ژوندي له وزې سهار کې پاڅېدل درته اسان دي؟ سهار کې بس پوره 4 بجې پاڅم. ماشاءالله ماشاءالله. ورزش کې اوس د خیر سره دي؟ مخکې به دې ورزش ته ملا ماته وه؟ ملا به مې ماته وه چې نن نشم مطلب نشم، خو په زور به لاړم. بالکل بالکل بالکل. مونږ چې دا بار دا و چې مونږ د شوګر نه مونږ د لبلبې علاج کوو، نو د هغې وجه دا ده مونږ شوګر بیمار ته دا وایو چې زموږ په علاج کې بالکل پرهیز مه کوه. د بلا بیا هم پرهیز کړي، مونږ ته پرهیز به بالکل نه کوئ. زموږ علاج کې به شوګر انشاءالله بالکل نارمل وي، او شوګر نه د انسان په وجود کې چې کومې کمزوریانې د شوګر په وجه راغلي دي هغه به 100% ټیک کېږي. او د شوګر بیمار چې کومې کمزوریانو سره مخ کېږي هغه د شوګر بیماران په خپله باندې په خپل زړه کې پوهېږي چې ما کې دا کمزوري راغلې ده، ما کې دا راغلې ده، او د دوايانو باوجود چې کومې کمزوریانې راغلي دي هغه د هغې په وجود کې موجودې وي. یو کس وي که نه هغه وایي زه دوايي خورم بس ګزاره مې کېږي، نو ګزاره علاج نه دی. علاج دا دی چې ستا شوګر خو نارمل دی، خو آیا ستا وجود نارمل دی که نه نارمل نه دی؟ آیا ستا چې د وجود کوم ارګنز دي هغه نارمل دي که هغه نارمل نه دي؟ نو موږ د شوګر بیمار ته دا وایو چې ستا وجود کې به چې کوم ارګنز دي کومې کمزوریانې دي هغه به انشاءالله نارمل کېږي. داسې ده جي؟ بالکل. الله دې مزید هم صحت درکړي. مهرباني مهرباني قدرمن الله پامان مهرباني.